که نن موجوده صوبایي او قومي اسمبلی ممبران هم ناست دي دی نه به سبا خلک هم د دغه ادارو د فلاح و بهبود او د تیر شوي وخت تپوس کوي. خو تاسو سره که خلک خبره کوي نو هغه به تاسو نه د 40 کالو بیا خصوصي طور باندې به تاسو نه تپوس د دې تیرو 10 کالو کوي چې تا سره وزارت اعلی وه، تا سره مرکز و صوبه وه، د هغې باوجود نن که د تحصیل دا حل دی چې بنګړو دی او نه پکې صفایي شته نه ګاډي شته او په کباړ ګاډو باندې د کروڑونو روپو تیل چې کوم ځای کې فنانس خزانه هغې حساب کتاب غلط شي او دغلته کې ګاډی بې پټلی شي او هلته بیا هر څه تباه و بربادي لکه ستا د تحصیل نوخار. نو زه دا وایم اسحاق خان چې د دې نظام دپاره خو تاسو له پکار دا دی تاسو له دا جړه نه وه پکار، تاسو سره خدای څه میکانیزم څه طریقه پکار وه چې د تیرو 40 کالو نه ډېره غټه تجربه لرئ په دې کې صوبایي حکومت، مرکزي حکومت او د دې تحصیل مشري دا تاسو سره پاتې شوې ده. نو نن دا اعلان دا خو تاسو له ځای به هم نه درکوي چې زه به ټول تحصیل ګن راوړم او د خپل دفتر مخې ته به یې غورځوم، دا خو د چا دفتر دی؟ نو هغه ټکانه باندې لګول او هغه ګن او صفایي راوستل دا خو تاسو په د 40 کالو سیاست نه پس خو زما په خیال یو سړی دومره ځای ته ورسي چې هغه خلکو ته صرف ولاړ او هغې ته رضاکارانه توره باندې دا خلک کولی شي. خو دغه وجه ده چې نن د دې مفاد پرستانه سیاست او د بور او د نالی او د خښتې او د فرشبندۍ او د تړي او د ډانګي د هغې سیاست د وجې نه د هغې مفاد پرستانه سیاست د وجې نه نن دې هلته دې ځای باندې ولاړ یئ چې هغې کې عام ولس تاسو سره ولنټیرلی کار کولو ته هغه تیار نه دی رضا، ځکه چې هغه به مفاد غواړي او ستا چې کوم خاص کسان هم دي نو هغه به هم در سره نی ولاړ. زه ګڼم چې دا ناکامي ده، د ټولو نه غټه ناکامي ده چې 4 کاله خو تحصیل سیټ باندې ته دې دغه کې هم کېناستې نو څه ترقي منصوبه تاسو پیش کړه؟ دا خو ځیب نه درکوي چې ما سره حکومت نشته. په تیرو 40 کالو کې که تا سره حکومت په دې تیرو 15 کالو کې 10 کالو کې چې تاسو سره فل فلیج حکومتونه وو، بلدیاتي ادارې وي، دا تحصیلو در سره نو ترقي زه دې ته نه وایم چې ډانګي او فرشبندۍ او صفایي د تک مطلب دلته داسې هیڅ منصوبه نه ده شوې چې د هغې په بنیاد باندې دا تحصیل وچلېدی شي. د دې تحصیل آمدن تاسو دومره جوړ کړی دی چې دا تحصیل هغه تنخواګانې پوره شي. د دې تحصیل داسې تنظام شته چې صوبایي حکومت نه بغیر غوښتو دلته پکار دا دی چې دومره څه شیزونه وی تا سره شګه ده، کاڼې دی، تا سره اوبه دي، تا سره زمینداري، تا سره کوله ده، تا سره ماربلې دي، تا سره چې کوم فیکټریانې دي، کارخانې دي، اربونه روپۍ خو د دې ټکسونه او دا پکار دا دی چې دا زیات شوی وي. نو نن د دې خبرې فریاد کول چې مونږ به فرشبندیانې کولې، ټیکې به مو کولې، زما په خیال خو دا اجتماعي کار نه دی. ترقي که دې ته تاسو وایئ چې جي مونږ دومره فرشبندیانې کړي دي او دومره بورونه مو کړي، بورونه نن نه ښکاري او هغه آبادي زیاتیږي. ترقي دې ته وایي چې زما سکول آباد وي، ترقي دې ته وایي چې نن د هسپتال ټیک وي، د هسپتال نه هم دومره آمدن راځي او دا ټولې دنیا ته پته چې ستا د DHQ هسپتال 35-40 لاک روپۍ صرف په چټ باندې پیدا کېږي، نو ستا د ټیمې خو د دې نه زیات آمدن دی، د کروڑونو روپو خو د دې د مال مویشي منډیانو ټیکسونه دي، بیا دا نورې وړې وړې ټیکې او ټیکسونه، بیا د دې د معدنیاتو دا ټیکسونه. نو د دې نه پس هم دا فریاد کېږي چې ما سره فنډ نشته او موږ ته فنډونه نه میلاویږي. د ټولو نه غټه نااهلي زه ګڼم چې دا ده چې نن تحصیل بې موره بې پلاره دی او نن هم دا یو دغه دپاره استعمالیږي چې بس حکومت نه فنډ راوړو دلته کلاس 4 تنخواګانو باندې ورکو. نن هم د هغه کلاس 4 او د چپړاسي سوچ 40 کاله پس د ډخرو نه پس نن هم که ستاسو دا سوچ چې زه به پیسې راوړم او دلته به نالي کوڅې جوړوم نو دا تربیت که ستاسو شوی دا غلط دی. زما زه ګڼم چې جي د یو سیاست کولو والا غټه تجربه او غټ چې کوم عملی اقدام یې هغه د قوم دپاره او د غټو منصوبو باندې هغه سوچ کوي او هغه که تحصیل نظامت او هغه که
ممبري وي او قومي اسمبلی وي او که صوبایي وي که نن موجوده صوبایي او قومي اسمبلی ممبران هم ناست دي دی نه به سبا خلک هم د دغه ادارو د فلاح و بهبود او د تیر شوي وخت تپوس کوي. خو تاسو سره که خلک خبره کوي نو هغه به تاسو نه د 40 کالو بیا عمومي طور باندې او خصوصي طور باندې به تاسو نه تپوس د دې تیرو 10 کالو کوي چې تا سره وزارت اعلی وه، تا سره مرکز و صوبه وه، د هغې باوجود نن که د تحصیل دا حل دی چې بنګړو دی او نه پکې صفایي شته نه ګاډي شته او په کباړ ګاډو باندې د کروڑونو روپو تیل هغه راویستی شي، د کروڑونو روپو د ټیکو د هغې انتظام هغه صحیح نه دی او د معدنیاتو چې کوم سیستم دی هغه صحیح نه دی. نو دلته خلقو له شوي څه دي مطلب دا دی دا همغه بنګړو یو شیز دی را روان دی. مونږ خو داسې په دې پاکستان کې داسې ضلع هم شته او داسې تحصیلونه هم شته چې هلته حکومت فنډ نه ورکوي او هغوی صفایي نظام او هلته کې روډونه او هغه هر څه صحیح دي ځکه هغوی خپله مدن هغه سیستم ټیک کړی دی. زه دې ټول نوښار ته وایم جي دا ډیره ضروري خبره ده چې کوم ځای کې فنانس او خزانه دا سیستم صحیح وي که نه هلته هیڅ مسله نه وي او چې کوم ځای کې فنانس خزانه هغې حساب کتاب غلط شي او دغلته کې ګاډی بې پټلی شي او هلته بیا هر څه تباه و بربادي لکه ستا د تحصیل نوښار.